ما او تا نن دومره غټه را پرېښه ده چې دا یایو چې که د ما سترګې پټې سولې ذاتي به نو بیا له خیره سره دا کلی دا کالونۍ دا علاقه ټوله په ما او په تا خرابوي او چې 2 رکاته نفل لمونځ وکړو بیا خاصې د شپې او 2 رکاته تهجد وکړو اینا مو داسې راته ایښي پکې ګورو چې نن څومره د نور نه ډک سوی او بیا چې کله هغه 2 رکاته تهجد وکړو په هغه ورځ باندې خو ذاتي مجایز نن به ملایکې ټولې د ما په پښو کې ګرځي د خدای داسې مخلوق ده یو ملک دا 80,000 سره لري په هر سر کې 80,000 خولې لري په هره خوله کې 80,000 ژبې لري او په دغو ژبو باندې د الله تعالی ذکر و اذکار کوي داسې مخلوق دی الله تعالی خدای دا په هواو باندې کوم مخلوق مسخر کړی ده میکائیل علیه السلام دا میکائیل علیه السلام ته الله تعالی دومره جسامت ورکړی ده ولکه د دنیا ټول دریابونه ټول سمندرونه دا اوبه د ده په سر واچوي دا اوبه به د غوږو ته نه ورسېږي دومره عظمت الله رب العزت ورکړی ده د ټولې دنیا اوبه دا د ده غوږو ته نه رسېږي حضرت اسرافیل علیه السلام کوم چې دغه مرلۍ د ده په خوله کې ده د قیامت په ورځ باندې چې دا مرلۍ وایي د ده د جسامت بیان نسته خالي صرف هغه مرلۍ هغه ښکر چې د ده په خوله کې ده دا دومره غټ ده که دا مځکې و اسمانونه ټول د هغې خوله ته ور واچوې داسې به ښکاري لکه هغه وړه مردکه چې په یو لوی میدان باندې پرته وي عزراییل علیه السلام دا ټول ژوندیجان د دغه د ارواحو د قبض کولو لپاره خدای دومره قدرت ورکړی ده لکه د سړي په لاس کې چې یو څه د چیني دانې پرتې ټولې خوله ته اچې او که دې پکې خوښه وي چې څومره کوې دومره وکړه که الله امر ورته وکوي چې د ټول انسانیت روح په یو ور باندې قبض کړه عزراییل علیه السلام به د ټولو ارواحونه په یو ور باندې قبض جبرائیل علیه السلام 600 وزر لري 2 دومره وزر لري چې خلاص یې کې مشرق او مغرب دواړه پټوي دغسې کله دا خپل جسامت ولید دا خپل طاقت یې ولید دا خپل حسن یې ولید الله ته یې 2 رکاته د شکرانې لمونځ وکړ تنبیه الغافلین کې غالبا ما ولیدل چې سوال لمونځ په 1 رکات باندې هم 20,000 کاله تیر کړل او په بل رکات باندې هم 20,000 کاله تیر کړل په 40,000 کاله کې جبرائیل علیه السلام د شکریې 2 لمونځ وکړ چې خدای څومره ښایسته دی پیدا کړی چې کله د لمانځه نه فارغه سو الله تعالی ورته وویل جبرائیل تا په 40,000 کاله کې 2 رکاته لمونځ وکړو زه یو مخلوق پیدا کوم د نبی آخر زمان امتیان یې ګرځوم دا به هم 2 رکاته لمونځ کوي ته مثلا 40,000 کاله ورباندې تېروې دی به 2 منټه وخت ورباندې تېروي 2 منټه وخت ورباندې تېروي خو لیکن د هغه چې کوم اجر او ثواب ده او زه څه ورکوم هغه د تا نه ډېر سوا ده څه رقم زه هغه ته جنت ورکوم اوس نو دلته ملایان صاحبان یې چې جبرائیل علیه السلام ته په 40,000 کاله عبادت باندې نه ورکوي دا بنده ته ولې په 2 رکاته نفل لمونځ باندې دا دومره لوی عظیم نعمت الله تعالی ورکوي ول جبرائیل علیه السلام چې کوم دا 2 رکاته لمونځ وکړو دا یې په خپل تبعیت وکړو الله نه ورته وایي د نبی علیه السلام امت داسې کله لمونځ کوي دا د الله امر ته ګوري نو د الله د امر شکریه یا د ایمان د اسلام شکریه 2 رکاته لمونځ یې وکړو الله هغه جنت ورکوي ورې را نقل کړي دي چې دغه جبرائیل علیه السلام چې دومره تیز سفر کولی شي چې ابراهیم علیه السلام د خپل بچي د اسماعیل علیه السلام په غاړه داسې چاړه کېښودله حرکت یې لا نه و ورکړی په 4 اسمان باندې الله تعالی ورته وویل جبرائیل ولاړ شه د جنت نه پسه واخه د چړې مخ ته یې غوځار کړه تقریبا 1 سکند کې دا 4,000 کیلومتره ځمکه 4,000 کاله دومره غټه مسافه دا یې ووالو او د جنت نه یې پسه راواخیستې هغه چاړه راکش کوله د چړې ته ورته غورځار دښته الله یې جنت ته ورګډ شه 14 ورځې
د دنیا د ورځو په انداز باندې په جنت کې ګرځي اخر د جنت وی درخت ته کښېني الله تعالی ورته یې ولې کښېنستی ول ستړی سوم ول تر اوسه خو دې د ما د ادنا جنتي هغه لسمه حصه لا د جنت نه ده کتلې هغه ادنا جنتي د هغه لسمه حصه لا تر اوسه پورې تا نه ده کتلې نو نور به څومره پاتې دا په څه باندې انسان ته ورکوي داسې ورکوي دا په شکر باندې ورکوي نو سړی سره ولاړ شي د الله تعالی شاکر بنده ځان جوړ کړي هر نعمت ته د نعمت په نظر باندې وګوري هلته یو ګیټ لګېدلی ده یوه ګیټوې لګېدلی ده تا ته به یو کارډ درکړي او تا ته به وویل سي چې زه د شکر په دروازه باندې د الله تعالی دیدار ته ولاړ شه د الله تعالی رضا ته ولاړ شه او ابدي نعمتو ته ولاړ شه وخت تقریبا کم ده مسلمانانو ورونو د موږ تقریبا د کال